یاد لره درې ځګونه داسې دي چې په دې دریو ځګونو کې به هیڅ څوک بل نه یادای. درې ځګونه داسې دي د آخرت په منازلو کې چې په دې دریو ځګونو کې به څوک بل ته متوجه نه وي، چاله به لیفټ نه ورکوي، چا طرف ته به توجه نه ورکوي. اولنی نمبر ځګې چې کله حساب کتاب ته انسانان پیش شي، د دې حساب کتاب په وخت کې به څوک یو بل ته نه متوجه کېږي. الله زما خوږ زوی راغی، الله زما خوږه لور راله، الله زما خوږه مور راله، ورور مې راغی، ته مې راغی، ماما مې راغی. نه، زه هېڅ څوک نه پېژنم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. داسې ورځ ده چې په دغه ورځ باندې به رور د روره تښتي، مور به د زوی نه تښتي، پلار به د زوی نه تښتي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن. وایي وجه څه ده چې د هر یو داسې حالت دی، داسې کیفیت دی چې د یو بل نه مستغني کړي دي، د یو بل نه بې حاله کړي دي. څوک بل ته توجه نه کوي. چې کله ستا حساب کتاب شروع شي او تا ته وایي چې د یو کال حساب راواله، یاره ما خو خبرې اراده مې کړې وه چې مفتي صاحب نه تپوس کومه چې څومره زکات جوړېږي چې ورېږمه، خو توفیق راته میلاو نه شو، مرګ اچانک راغی. ها مرګ راځي اچانک، مرګ راځي اچانک. تا ته دا چا ویلي چې تا ته مخکې لا کسان راځي او تا ته به وایي چې بھائی ځان تیار کړه ورډي که کرې مرګ را روان دی؟ نه، مرګ راځي اچانک. خبر اوس په ډیری جوړګرام کې تبلیغي جماعت کې یو ملګری راغلی دی د عارف والا نه، او د ماښامي بیان کوي، او په بیان کې د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ فضائل بیانوي. او چې څنګه بیان ختم کو په دغه دوران کې کېناستو، او چې کېناستو په دې سیټ باندې داسې وګرځېدو او روح دې وته ولاړو وفات شو. وس دا خو بختور سړی و، دا خو برکتي سړی و چې د هغه عارف والا نه روان شوی دی او په پاکستان کې ګرځي، او حتی تر دې چې زما ملکن ته راورسېدو او د الله په کور کې ولاړ دی او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د صحابي فضائل بیانای او روح کې وته. دا خو بختور و. زما استاد څه پته لګي چې په څه حالت کې به زما استاد روح وځي. نو د حساب کتاب په وخت کې به د یو بل نه خلک غافل وي، د چا پروا به نه کوي. دویم نمبر، کله چې عمل نامې میلاویږي نو د عمل نامې میلاوېدو دومره سخت او تکلیف به وي چې په دغه وخت کې به خلک د یو بل نه بیزاره وي. او دریم نمبر، کله چې ته په پولیس ویرات باندې پورې وځې نو د پولیس ویرات د پورې وتو په وخت کې به هر انسان د بل نه بیزاره وي، څوک به دې ته وزګار نه وي. نو که ستا دا خیالي چې بھائی زما وارث به چې کوم دی بیا زکات ادا کړي او هغه به ورکړي، چې تا نه دی ورکړی، تا خو تربیت اخو ته دا پرېښی دی چې بھائی زکات مو ورکوئ.